السلام علیکم دوستانو، زما نوم سمیع الله دی. دا دوکان خرڅومه، مقصد مخکې نه مې خرڅوی، خو اوس د حکومت لخوا دا پریشاني جوړه سوې ده، بس نه مې پرېږدي. یوه ورځ دوې ورځې مخکې زه ونیوم پورته یې کم سرکار د پاسه، بیا نو ډېر په تکلیف او په هغه باندې بس رایله شولم. ما ورته وویل زه د دوکان مې دی د ډېره وخته بس په لګیا یم، اوس نو نه ختمېږي، دغه یې سره کم پرېږدم څه د خلاص. نو اوس مې اراده ده چې دا دوکان خرڅ کړمه، نو تقریبا د 14-15 لکو سامان دی پکښې، مقصد زړه مې نه پر کېږي که د خلاص د ډېره د مجبورۍ د خلاص. اوس هم سرکار نه هیله کوي، د حکومت لخوا څه دا ډر دی چې بس تی به بارېږي، نو اوس دا مشکل پېښ شو. اوس دا دوکان دی، مقصد زما زړه نه پکېږي، دا به زه خرڅومه که د 14-15 لکو سامان تقریبا پکښې دی، دا خو نو په شا نه وړل کېږي، ګاډیان نسته، حالات سره خراب دی څه د خلاص. نو اوس د وچې مجبورۍ نه زړه مې هم نه پر کېږي، ښه ګراک ټکانه یې برابره ده، نو اوس ورته مجبوره یم چې خرڅ یې کړم. نو اوس یې خرڅوم، تقریبا د 14-15 لکو مال سامان پکښې دی چې د دوکاندارۍ د ریټ مقصد دا دونه سامان پکښې دی چې ګټه ګسه پروا نه، چې دونه سامان پکښې دی. اوس تقریبا خرڅوم، که د چا مقصد ورته ضرورت یا خرڅولو سړی ګراک پیدا شي بس خرڅوم یې په دا. السلام علیکم ملګرو، دغه سمیع الله ورور دی، د افغانۍ دی، پیدا سوی یم د لې دی. دا کاروبار دی دغه لکه تاسې وینئ د هارډویر دوکان دی، دا خلک ګرد کاروبار د لې کړی دی. دی خوارکۍ واره زموږ چې کوم فورس دی دلته هغو ته هم له لوړه وکړي، له هغو زموږ ګیله نه کوو. بهرحال یو خواست ورته کوو چې تی له خلکو سره لږ دغه کړو، یو ورځ دوې دی بېواله یم دی، پورته کړی یم دی. دغه دوکان نن دی خرڅوي له ډېرې مجبورۍ زه د خپله پیدایښت د دې ځای کې دی. اوس دا سړی روان دی، افغانۍ دی، په زور یې هستی، دا دوکان دی پرېږدي له ډېرې مجبورۍ زه د علاقې والا چې کوم خلک زما پیغام اروي، د کلي والا، د علاقې والا، د ده په دوکان کې داسې وبوله له 14 لکو ځای واخلي تر 15-16 لکو روپۍ سامان پروت. نو له سمیع الله ورور زه وروره تی احسان ورسره وکړئ، دی پر دا خلکو چانس مه وایي، ستی به الله پاک دنیا او آخرت ښایسته کړي. زموږ په وس کې خو نه دی، زموږ خدای دی لکه ورور. دا کوم افغانان چې دلته له موږ سره وخت تېر کړی دی 40-50 کاله 13 کاله د دا خلکو سوي دي. اوس د دا خلکو یو مجبوري ده، د حکومت پالیسي ده له لوړه ځه. اوس وروره موږ خو دا یو خواست له حکومته زم کوو، وروره که لږ دی ډېر چم جوړېږي و دا خلکو ته ویزه ور جوړېږي، پاسپورټ ور جوړېږي، ور جوړې کړي دا خلکو د لقاو د کراو کاروبارونه دا ضایع کړي، دی به هلته ځي په افغانستان کې به خپل ژوند له سره شروع کړي. یو سړی د هغې له غړۍ هغه خو به هلته هم ژوند تېر کړي، چې یو سړي دلته کاروبار کړی د هغه دپاره یقینا ډېر مشکلات دي. نو هغه خو خیر موږ په وس کې دا خبرې نه دي نه راځي. دغه یو خاص له علاقې والا زه کوو چې له دا سړي سره احسان وکړي. د دا سړي دوکان چې دی د خانوزۍ بازار و مرجان هسپتال ته مخامخ دلته د دوکان دی د هارډویر غه، دغه د خدای دپاره احسان ورسره وکړي، دا دوکان په ښه قیمت ځینې واخلي، نو به دی خپلې علاقې خپلې کلي له ولاړ شي. که په دا دوران کې د حکومت پر زړه لږ د رام اوبه ترې شولې نو به دی خپل کاروبار جاري وساتي، کنې هغه خو ښکاره خبر ده نه هیله کوي. نو د ده دوکان له وراسئ، دغه دوکان ځینې ونیسئ، دا سامان په ښه بیه ځینې واخلي. کور مو ودان، الله به چې کوم خلک دله وراسي د خدای دپاره او دا سامان په ښه بیه ځینې واخلي، دته خپلې پیسې هم ورکړي، یو څه احسان هم ورسره وکړي، الله پاک به ستاسې دنیا او آخرت ته ښایسته کړي. کور مو ودان، ډېره مننه.